اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل لساني يفقهوا قولي. نو مخکې سبق کې مونږه دا خبره شروع کړې وه د فصل او د وصل صورتونه مونږ وي. نو مونږ وایي چې په څلور صورتونو کې به فصل متعین وي، هغه وشول. څلور صورتونو کې چې کله د دوو جملو په منځ کې دوه جملې داسې وي چې د اولنۍ جملې لپاره محل الاعراب نه وي، د دواړو په منځ کې کمال انقطاع وي، یا د دواړو په منځ کې کمال اتصال وي، یا د دواړو په منځ کې شبه د کمال انقطاع او شبه د کمال اتصال دا موجود وي، نو پای کې به فصل متعین وي. اوس د دې نه اخوا دوه صورتونه بیانوي چې هلته کې به وصل متعین وي. وصل متعین وي، پوه شوئ؟ دوه صورتونه بیانوي چې هلته کې سره وصل متعین وي. هلته موږ ویلو چې کمال الانقطاع مع الايهام یو دا صورت ده، کمال الانقطاع مع الايهام. او دویم نمبر صورت ده چې نغری د توسط بین الکمالین، توسط بین الکمالین، یعنی د په یو طرف ورته ګوري کمال اتصال پکې همي او کمال انقطاع پکې همي، توسط بین الکمالین د شپږ صورتونو جوړیږي. پوه شئ؟ نمبر 1 چې راغی چې وصل پکې متعین وي، نو هغه دی چې د دوو جملو په منځ کې کمال انقطاع وي، خو کته پکې عطف نه کې، که عطف پکې نه کې او دغه نه کې دغه وصل پکې نه کې، نو بیا دا خلاف مقصود لازمیږي. خلاف مقصود لازمیږي. لګوي ته لا ايدك الله، لا ايدك الله معنی دا چې الله تعالی دې مضبوط نه کیتا، او لا وايدك الله معنی دا چې نه دا خبره چې څنګه وې نه، او الله تعالی دې ته مضبوط کړي. لکه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو پیر په یو سړی باندې تیر شو چې داغه په کپڑا پلاسو کې کپڑے وي، نو دغه ورته وی حضرت ابو بکر صدیق ته فرمایل ودا کپڑے ته خرڅه لا يرحمك الله، کس ورته وی لا يرحمك الله. حضرت ابو بکر صدیق ته فرمایل چې دې سمو آیا چې لا يرحمك الله، دې معنی خدا دا چې الله تعالی دې رحمونه کې پتا باندې، بلکې دې سوا لا ويرحمك الله، یعنی لا زرا کپڑے نه خرڅوما او الله تعالی دې پتا باندې رحم وکي. نو کدل لګی ته وصل نه کې او عاطف نه کې، نو خلاف مقصود لازمیږي. لکه اصل کې غدت دعا کول مقصود دي چې لا زدا کار نه کوم او ايدك الله يرحمك الله، الله پاک دې پتا باندې رحم وکي. الله او چې تا وی لا ايدك الله، نو معنی دا چې الله تعالی ته مضبوط نه کوي، یا رحمك الله، الله تعالی پتا باندې رحم وکي. پوه شئ؟ وګورئ دې ته ولما فرغ من بيان الاحوال الاربعه المقتضيه للفصل، کله چې فارغ شو مصنف رحمت الله علیه بیان دا غسلور احوالنا کم چې تقاضا کوله د وصل، نو شرع فی بیان الحالتين المقتضیتين للوصل، نو شروع وکړه په بیان دا غدو حالتونو کې چې تقاضا د وصل کوي. فقال فرمای واما الوصل لدفع الايهام، یعنی وصل جنان دا یې پاره چې ما قبل جمله کوم وهم یا وهم د فقې وهم د فقول لپاره، فكقولهم لا وايدك الله، وقولهم لا رد لكلام سابق، ودالات دا رد د پاره د مخکنی کلام. فما اذا قيل لك ویل شي هل الامر كذلك، دا کار د سره نو ته لا، فقالوا لا اي ليس الامر كذلك، چې دا کار د قصینه ده. فهذه جمله اخباريه، نو دا جمله خبريه ده. لکه لا چې نه دا په خپل باندې یو حرف ده، خدا لا چې دلالت کوي په کوم ټکی باندې، بليس لا په دا باندې چې ليس الامر كذلك، نو دا جمله دا خبريه ده. وايدك الله جمله انشائيه دعائيه، او دا ايدك الله چې دا جمله انشائيه او دعائيه ده، یا جمله انشائيه دعائيه د لفظ به اعتبار سره خو خبر وي، خو د معنا به اعتبار سره انشاء وي. لفظ به اعتبار سره خبري، خو معنا به اعتبار سره انشاء. فبينهما كمال الانقطاع، نو ځوان مومن کې کمال انقطاع ده کنه، لکه یو جمله خبريه شو او بل د معنا په اعتبار سره څه شولا، لكن عطفت عليها، لیکن بیا معطف کړل شي په دې باندې. ولي؟ لأن ترك العطف ذاك كعطف خودل يوهم دا وهم انه دعاء على المخاطب، چې دا بالدعاء له مخاطب باندې د دعا په سیله کې چې على راشد معنی بالدعاوي، د دعا په سیله کې چې على راشد معنی سوي بالدعاء خيري وي. بعدم التأييد ما يوهم ان دعاء المخاطب چې دا دعا له مخاطب باندې خيري دي وردا. بعدم التأييد دا عدم تأييد چې الله دې ستاسو مدد ورکړي.
مع ان المقصود دعاء له بالتایید سره نه چې مقصود دا چې تایید دعا وکي او کتب کې عادت ونګي نو بیا به د عدم تایید خیری بشوغا فاينما وقع هذا الكلام هر دې چې دا کلام راشي فالمعطوف عليه هو مضمون قوله نو معطوف عليه په دې باندې دی لا هغه مضمون به وي د لا مضمون په پریاته وي واښو به معنی وبعضهم لما لم يقف على المعطوف عليه في هذا الكلام وبعض کسان د شو کنه علامه زوزنی رحمت الله علیه علامه زوزنی رحمت الله علیه کله چې د نو په معطوف علیه باندې په کلام کې دی چې معطوف علیه شي شری نو نقل على الثعالبي حكايه مشتمله على قوله ندا یو حکایت نقل کړه ده چې مشتمل دی په دې قول باندې چې قل لا وايدك الله او دی وی چې لا وايدك الله رضوانه دا عطف دی وزعم ان قوله وايدك الله عطف على قوله قلت فاذا پر قلت باندې عطف ده ولم يعرف ذات پته نشته انه كان كذلك کچدا کده سوی نو لم يدخل الدعاء تحت القول نو دعا خو د قول د لاندې نه داخليږي لکه پوه شوي علامه زوزنی رحمت الله علیه د سل کړه کنه د معطوف علیه په مس کې دا پته نشته چې لاله د چې کومه جمله باندې دلالت کوي ليس الامر كذلك دا معطوف علیه دا او دا چې دی دا بل جمله ايرك الله دا معطوف تا نو دې علامه زوزنی رحمت الله علیه دا پته نشته نو د امام صاحبین یو واقعا نقل کړی دا او پای کې لیکلي دي چې قلت لا وايرك الله او دا لا وايرك الله ادمانه د قول د لاندې داخل کړی چې دا دایره لپاره مفعول له وای دا ته پته نشته دی د قول نو ورستو دعا چې نه ذکر کړي قول نو ورستو دعا نه ذکر کړي وانه لم يحكي الحكايه او دنه نقل کړه حکایت فانما قال المخاطب وقت ویل مخاطب ته جلا وايرك الله فلا بد له من معطوف عليه نادي لپاره ضرورت معطوف عليه چې هغه السلام نو کذالک ده واما التوسط ارض توسط ته توسط څه ته ویل کېږي توسط بین الکمالین دا شپږم صورت ده د وصل دویم صورت ده او په صورتونو کې شپږم صورت ده توسط بین الکمالین چې لکه د کمال انقطاع کې هم او د چې پورا کمال انقطاع کې وي انا به پورا کمال اتصال وي عطف على قوله اما الوصل فاما الوصل باندې دا ده اما الوصل للدفع الايام بلی من عطف ته اي اما الوصل چې ياخذ وصل لدی د وجه يعني ياخذ وصل د دغه کمال انقطاع مع الايهام د وجه نبوي او یا وصل لتوسط الجملتين بين كمال الانقطاع وكمال الاتصال چراغلی یو جمله دا کمال انقطاع او کمال اتصال په مېس کې وقد صحفه بعضهم او بعض کسان دا غلط ګرځول لري چې دا توسط بین الکمالین دا به غلط ګرځول لري پوه شئ و ام تاسوب دي بعضي نو بعضي چې دا لکه امام زوزنی رحمت الله علیه وقد صحفه بعض حادث ده وقد صحفه بعضهم واما بكسر الهمزه ده دسليه كنا وما ذا هو واما التوسط واما باندې ما په زمانه فتح ویل کنا اما التوسط مو په همزه باندې سوی اما وی کنا و علامه زوزنی رحمت الله علیه په دې کې غلطی کړې ده اما باندې اما وی دا اما باندې سوی اما وی وقد صحفه بعضهم او بعض کسانو په دې کې غلطی کړې ده واما بكسر الهمزه اما وی نه فرقبه متن عمياء وخبط خبط عشواء دا د عربو د محاورې مطابق چې د سور شوی دی د سور شوی دی د وړون او په ملا باندې فرقبه سور شوی دی متن عمياء متن ملا ته وي د اوخ د وړون او په ملا باندې وخبط خبط عشواء او د تریدلی اسب او په شان دي تریدل مطلب دا چې ګډوډ شوی دی دا لکه عرب چې کله یو سړی ډېر زیات ساو شي ډېر زیات غلط شي کنه نو په هغه وخت کې دا وایي نو دا قشان دی چې دا هم ډېر زیات غلط شوی دی په دې کې د چې دا کړی دی لکه پوه شو پرې باندې یعنې هغه چې هغه سړی ګرځېدی نه شي فاذا اتفقا پس کله چې د دواړو جملې متفق وي یعنې متفقتا دواړو جملې متفق وي د خبر او د انشاء په اعتبار سره لفظا و معنا او معنا فقط یعنې دسی وی کنه ما ته وګورئ چې د دواړو جملې دا اولې جمله هم جمله خبریه وي د معنا او د لفظ باندې په اعتبار سره او دیمه جمله هم د لفظ او د معنا باندې په اعتبار سره ما جو دغه وي خبریه وي نو عطف کومنګا دغه شان دي اولې جمله چې دا هم انشائي وي د لفظ او د معنا باندې په اعتبار سره او دیمه چې دا هم د لفظ او د معنا باندې په اعتبار سره چې دا انشائي وي نو هم بکو واښو باندې دغه شان دي وای اتفاقا پس کله دواړه جملې چې دا خبر او د انشاء په اعتبار دواړه جملې خبر وي انشاء لفظا او معنا او معنا فقط يصرف معنا وي ويكون بينهما جامع ندی په مېس کې جامع هم موجود وي ځکه چې جامع نه موجود نو بیا خو د سره عطف صحیح دی نه
جامع پکې موجود نه بیا خاطر صحیح دی نه جامع ذکر وسو بلی بس جمل ټاپک بیا جامع ده بدلاله ويكون بينهما جامع ندي دو جملو په منځ کې جامع موجود وي بدلاله په دلاله ما سبق مخکې در شوی دي من انه اذا لم يكن جامع فبينهما كمال الانقطاع چې د دوه ماتو متفاله په بیس کې جامع نه وي نو بیا خو دوه په منځ کمال انقطاع وي ثم الجملتان بیا دا جملې چې دي کنه کم چې متفق دي دا خبر او د انشاء په اعتبار سره لفظا او معنا نو قسمان دوه قسمونه دا شول دوه قسمونه دا شول چې اولنۍ جمله او دویمه جمله د لفظ او د معنا دواړو په اعتبار سره خبري ده او دویم دا شو چې لفظ او د معنا دواړو په اعتبار سره اولنۍ جمله دویمه جمله انشائیه ده لانهما ذکر چې د معنا اما خبريتان من شیطان والمتفقتان معنا یا به معنا په اعتبار سره متفق وي د سی به چې جمله خبريه به اولنۍ جمله به خبريه به وي د لفظ په اعتبار سره او د معنا په اعتبار سره به انشاء وي او دویمه جمله به خبريه به وي د لفظ په اعتبار سره د معنا په اعتبار سره به انشاء وي یا به دسی وي چې اولنۍ جمله به د لفظ په اعتبار سره انشاء معنا به خبر وي او د بل به د لفظ په اعتبار سره به انشاء وي او معنا به سوي نو فهذا والمتفقتان معنا فقط 6 اقسام من دسور قسمونه شول شپږ څنګه شول لانهما ان كانتا انشائيتين معنا تلازمانو جملې بسوي انشائي به معنا فاللفظان بیا کلفظي وی کنه يعني لفظ په اعتبار سره یا خبرونه وي معنا او الاول خبر والثاني انشاء یا بل اولنۍ جمله خبريه وي دویم بسوي یا بالعكس بالعكس الاولنۍ به انشاء وي دویم خبر وي وان كانتا خبريتين او تلازمانو خبريه وي نو فاللفظان اما انشائيان بیا بدوانو لا لفظي جملې دا په لفظ په اعتبار سره بدوانه انشاء وي او یا بدای چې اول به انشاء وي او دویم به خبر یا بالعكس وي فالمجموع 8 اقسام نو ټوټل څو قسمونه شول اته قسمونه شول لکه څلور د جملې خبري په صورت کې څلور د انشائي په صورت کې واش وي په دې باندې چې دوه جملې دوه به خبري وي د لفظ او د معنا دوه په اعتبار سره او دویم نمبر صورت چې دوه به انشائي وي د لفظ او د معنا دوه په اعتبار سره دریم سره بل صورتو چې اولنې به خبر وي د لفظ په اعتبار سره او دویم به د معنا ترنده به انشاء وي یا اولنې به د لفظ په اعتبار سره انشاء وي او د معنا په اعتبار دا تقسیم والمصنف اورد القسمين الاولين والمصنف سبت الاولين لپاره مثالونه ذکر کړي دي دا نور ورته په شرک ویما كقوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم وذل ګوره دوه جملې دي يخادع نو په دې باندې پوه شئ تاسو اسو جملې جوړیږي ټوټل اته جملې اته صورتونه جندا جوړیږي مصنف رحمت الله علیه دریاتو کې صرف د دوه لپاره مثالونه راوړي دي او نور د پاره نه راوړي نو په دې کې لاولې مثال يخادعون الله وهو خادعهم ده يخادعون الله یو جمله ده وهو خادعهم بل جمله ده دوه جملې د لفظ او د معنا دوه په اعتبار سره لاولې جمله هم او دویمه جمله هم خبريه دي او په دوه کې فرق دی يخادعون الله جمله فعلیه ده او وهو خادم سره جمله اسمیه ده خو په خبريه یو شان دي د دې سره موږ کار نشته کاو جمله اسمیه په جمله فعلیه باندې عطف کیږي ټیک ده يخادعون الله وقوله تعالى ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم نذكر دلګي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم دوه جملې چې دي نو دا اسمیه دي او دوه جملې خبريه دي د خبر او د معنا دوه په اعتبار سره پوه شئ نو فی الخبریتین لفظا و معنا و دا دوه جملې چې دي نو دا خبري دي د لفظ او د معنا دوه په اعتبار سره الا انهما فی المثال متناسبان فی الاسمیه و په دې دوه کې دا دویم مثال دی فی مثال الثانی متناسباتان فی الاسمیه دوی په دې دویم مثال کې دوه جملې اسمیه دي مناسبت پکې ده بخلاف الاول بخلاف د اول نه چې په اول مثال کې الاول په جملې د اولنۍ جمله فعلیه او دویم جمله سره اسمیه ده واورد للاتفاق معنا فقط اخا وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا ودل غره كلوا واشربوا ولا تسرفوا نه په مثال ذکر کې چې كلوا او كلوا اشربوا باندې عطف کړی شوی دا چې دواړه لفظن معنی چې دا انشاء دي او بل تاسو کولای شئ چې دا كلوا واشربوا دواړه د عطف کې یا دا كلوا عطف کې په لا تسرفوا باندې نو بیا هم دواړه چې دا د لفظ او د معنا په اعتبار سره دي انشاء دي اگر چې یو امر دی بل څه نه دا خدا امر او پنه کې با د دې دغه باندې اختلاف کې راغلی خیر دی دې باندې پوه شئ تاسو وګورئ
وقوله تعالى كلوا واشربوا ولا تسرفوا في الانشائيين لفظا ومانا چې دواړه انشائیین دي او د لفظا او د معنا په اعتبار سره واورد للاتفاق معنى فقط مثالا واحدا اشاره الى انه يمكن تطبيقه على قسمين من اقسام السته د چله و چې وس د چې کله مانن اتفاق وي د دواړو په اعتبار کې په دواړو کې سوي مانن اتفاق وي نو دا غي لپاره مصنف رحمت الله علیه یو مثال ذکر کړی دی و چې یو مثال ذکر کړی دی خدا کار د دوه کوي واعاد فيه لفظ الكاف او راوړی له پدې کې لفظ کاف تنبیها چې دا تنبیه على انه مثال الاتفاق مانن فقط چې دا مثال صرف د مانن اتفاق چې دوه جملو په منځ کې مانن اتفاق وي د لفظ په اعتبار سره نه نه د لفظ په اعتبار سره دوانه چې نه دا خبري وي او د معنا په اعتبار سره دوانه جملې سوي انشائي وي نو په دې کې کاف هم راوړل دی وکقوله تعالی دا مثال دی واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدين احسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا الله تعالی فرمای واذ اخذنا هر کله چې موږ واغستله ميثاق مضبوطه وعده د بني اسرائيل نه چې لا تعبدون الا الله چې تاسو به عبادت نه کوئ بغیر د الله نه نو دلګي دا خو د مانو کوم بیا وبالوالدين احسانا او کوي تاسو د خپل مور پلار سره خصلوک وذي القربى او د رشتہ دارانو سره واليتامى او د یتیمانو سره والمساکین او د مسکینانو سره وقولوا للناس حسنا او وای تاسو ته خبره وذلګي دا قولوا نه يقولوا للناس حسنا دا قولوا عطف شوی له لا تعبدون باندې قولوا عطف شوی له بس باندې لا تعبدون وذ لفظ به اعتبار سره خبر ده لفظ په اعتبار سره جمله خبریه ده او د معنا په اعتبار سره انشائیه ده لا تعبدون الا الله ان تسوا عبادت مکوي بغیر د الله نه نو دا عبادت مکوي چې نه دا سره نه ده نو دلته د لفظ په اعتبار سره خو اختلاف ده او د معنا په اعتبار سره انشائیه پوه شو به معنی خاجي دوي فعطف قولوا نفعت فقولوا واذا لغا عطف کلا شوی لا قولوا فلا لا تعبدون معنی مع اختلافهما لفظا سره د دې چټوانو دا لفظ به اعتبار سره اختلاف ته ولی او د لفظ به اعتبار سره څنګه اختلاف ته ځکه لا تعبدون د لفظ به اعتبار سره خبر ده خدا معنا به اعتبار سره نه کونی ما انشائیتین معنا لان قول لا تعبدون اخبار في معنى الانشاء ځکه چې لا تعبدون اخبار ده په معنی انشاء کې په اصل کې سره لا تعبدون پوښوي وذا وبالوالدين احسانا نه د دې لپاره دا جار مجرور دي کنه وبالوالدين احسانا نو دا جار مجرور د لپاره چې نه دا فعل پکار دی نو اوس ګوره دلته کې بچره کنه چې دا وبالوالدين ماته وګورل کوټه وبالوالدين احسانا مونږ به چې دا جار مجرور متعلق ته په تحسینون پورې بس پورې نو چې تحسینون پورې دا ما متعلق کو نو تحسینون بعد چې په لا تعبدون باندې نو څنګه چې لا تعبدون د لفظ په اعتبار سره خبر او د معنا په اعتبار سره لا تعبدو ده ان شاء الله نو دغه شان دی ولا تحسنون چې د لفظ په اعتبار سره به خبر وي او د معنا په اعتبار سره به ان شاء الله په احسنو باندې واطف وي وانا شوي وبالوالدين احسانا لابد له من فعل لك بالوالدين احسانا دي لپاره فعل ضروري ولې فعل ضروري لکه دا جار مجرور دی او جار مجرور همیشه نه پړڅ کیږي فاما يقدر خبرا في معنى طلب انه کچته دلته مقدر کړي چې خبر په معنی طلب کې یعنی دغه خبر چې معنی طلب وي لکه اساس اي وتحسنون بمعنى اسنو فتكون الجملتان خبرا لفظا انشاء معنى نو دا ډول جملې لأن لا تعبدون وتحسنون سره دا برابر بشي پس کې چې دوه د لفظ په اعتبار سره خبر دی او دوه د معنی په اعتبار سره سړي نو ځکه وایي چې لکه د دوه قسمونو لپاره مثال جوړ نشو پوه شوي خو اوس لکه دلته کې دا وایي کنه چې ترا بالوالدين احسانا د پر تحسنون پورې ولې عطف کې چې ته په تحسنون پورې دا مقدر تحسنون پورې متعلق شو او تحسنون بیا په معنا د احسنو باندې ده پوه شوي ډایرکټ به احسنو پورې مقدر کا وته لکنه چې بالوالدين احسانا دا متعلق ده په احسنو پورې ډایرکټ ولې نه کې چې ته دا ولوي چې په تحسنون پورې او تحسنون بیا په معنا د احسنو باندې پوه شوي به باندې خانوی په دې کې مبالغه سیواله سره پکې سیواله وفائده تقدير الخبر او فائده مقدر کول د خبر ثم جعله بمعنى الانشاء بیا ګرځول دی په معنی الانشاء باندې اما لفظا ياخذ دي وجه لفظا فالملائمه مع قوله لا تعبدون چې دې مناسبت راشد لا تعبدون سره او یا معنى واما معنى فالمبالغه باعتبار ان المخاطب كانه سار على الامتثال به دې اعتبار سره چې مخاطب گویا کې تادی کړی دا د دې حکم منل دا فهو يخبر عنه چې خبرو کړي
مطلب دا دی کنه چې مخاطب و چې دا کار زر وکړل نو دا په ذهن کې دا چې دا کار درول نو هغه ته گویا کې دا حکم ولا ثابت کړی دی لکه سړیو چې تذهبوا الى فلان نقول له كذا وكذا چې تا د پلان کې حکم کوي چې لکه دې پلان کې ته لړ شو پلان کې ته لړ شي نو دی ورته دا تقول ورته په امر سره نه وي چې ورته نه وي چې الکه ته لړ شه خو په پلان کې لا پکار چې دا کار زر تر زر وږي ها خو شو به معنی نو په دې کې مبالغه سیوا ده تريد الامر جو حکم لکه تذهبوا ویل نه چې تذهبوا الى فلان الکه پلان کې خو دا بلاړ شي دا خبر ورته کوي ورته نو چې لاړ شه ولار به دا خبر ورته کوي او يقدر من الامر من اول امر یاده چې مقدر کړي چې دا اول امر صریح الطلب علامه و ظاهر و یو یاخذ اسم کولای شي چې دا بل والدین احسان ډایرکټ په احسنو باندې عطف کې چې ډایرکټ په احسنو باندې عطف کې کنه نو دا بیا په یقول باندې خبره تر به چې دا قولو لپاره به مثال چې قول او احسنو دوه د لفظ په اعتبار سره د معنا په اعتبار سره انشاء او يقدر من اول امر يا مقدر دا اول امر صريح الطلب علامه وظاهر اي واحسن بالوالدين احسانا فيكونان انشائيين معنا نو ازداد وانا بشي انشائي د معنی په اعتبار سره معنى لفظ الاولى اخبار سره دین چې لون لفظ څنګه اخبار او لفظ الانشاء ولفظ الثانيه انشاء او دیم لفظ څنګه انشاء لکه پوښ وای په دې معنی دی ورته